علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاضرینو، یو ځل بیا تاسو مخې له راغلم او د شریعت یو اهمه مسله چې عام طور معاشره کې د هغې خبرې ډېر ضرورت دی او هغه ضرورت د زنانو حقوق دي. ډېر خلک داسې وي، ډېر خاوندان داسې وي چې هغه د ښځو چې کوم حقوق دي هغه پایمال کوي، هغو باندې عمل نه کوي، حالانکې لکه څنګه چې د خاوند حقوق دي داسې د ښځې حقوق هم شته دی او بېشماره آیاتونه او بېشماره احادیث کریمه په دې خبره باندې ګواه دي چې اله العالمین زنانو له حق ور کړی دی، هغې له خپل یو مقام او مرتبه ور کړی و. قرآن کریم کې اله العالمین فرمایي، بار بار ځایونو کې اله العالمین فرمایلی دي. خو یو دغه موضوع د مناسبت په وجه یو آیات تاسو په حضور کې وړاندې کول غواړم. اله العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف، تاسو ژوند تیر کو د ښځو سره په ښه طریقه باندې، ظلم او زیاتی ورسره مه کو، خپل حق ورلویر کو، انصاف ورلویر کو او په نه څه خبره باندې فضولیات، بکواسات او د هغې ظلم او زیاتي کوونکي مه جوړېږو. دا قرآن کریم فیصله و. د دې نه علاوه حضور مبارک په بېشماره احادیثو کریمو کې د هغو احادیث کریمو نه یو حدیث د مسلم شریف حدیث دی. حضور مبارک فرمایي ای د ما امتیانو، تاسو خپلو بیبیانو سره نرمي کوو، ځکه چې زنانه داسې ورو لږه پختې داسې به هم نه کي چې تا تکلیف ورلویر کي او زور ورلویر کي. حضور مبارک فرمایي چې دغه پختې ماتېدی هم شي او داسې به هم نه کي چې کږی پرې ورنه غونډ عمر به کږی. مقصد د حضور مبارک د حدیث دا دی چې داسې معتدل حالت کې وساته، داسې ښه حالت کې وساته چې زنانه په هغې باندې د دین د احکاماتو هم پابندۍ، د خاوند د حقوقو خیال هم ساتي او بل یو داسې بېحیایي کار ته چېرته مجبور هم نه شي. او حضور مبارک نه یو صحابي حضرت ایاس رضی الله عنه مبارک نامه دو، د مبارک د حضور مبارک نه پختنه کړې دو، ورته فرمایلی دي ای حضور مبارکه د زنانو په خاوندانو باندې څه حقوق دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي ای صحابي، اول نمبر حق یې دا دی چې خوراک څه خاک ورلویر کړي په ښه انداز باندې. دویم حق یې دا دی چې کپړې ورلویر کړي، د حیا او د عزت خیال یې وساتي. او دریم نمبر حق د زنانه دا دی چې کله هم زنانه د یو غلطۍ په وجه باندې ته وهې نو هغه زنانه به ته په مخ باندې نه وهې. حضور مبارک د دې نه منع فرمایلی. او بل زنانه ته بد ردې ویل په نه څه خبره باندې خاوند له پکار دا دی چې هغې نه ځان وساتي، زنانه له دې خبرې تکلیف ویر نه کړي. او بل اهم حق د ښځې دا دی چې خاوند زنانه او ښځه په کور کې بند وساتي، بغیر د ضرورت یې د کور نه ونه باسي او نه یې پرېږدي، نه ورله اجازت ورکړي. او زه به دا وایم چې دا د ښځې حق نه دی چې په نه څه خبره باندې خاوند ورله اجازت ورکړي او بهر ګرځېږي. باقاعده دا خبره باندې خاوند هم ګنهګارېږي او دې سره سره زنانه هم په دا خبره باندې ګنهګارېږي. او که چېرته بیا داسې وه چې زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه د کور نه راوتلې وه، حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کومه یوه زنانه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه راووته نو په دې باندې د الله او د فرشتو هغه پورې لعنت وي چې څو پورې دغه زنانه واپسې باندې کور ته نه یې راغلي. نو مقصد زما د خبرې ده چې زنانه بغیر د ضرورته به خاوند کور ته بهر نه پرېږدي او باقاعده کور کې به یې بند ساتي. او حضور مبارک به اکثر دا فرمایل ای د ما امتیانو، په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغې اخلاق ښیي، او بیا په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې د خپل اهل و عیال سره ښیي، د خپلو بیبیانو او بیبي سره ښیي. او زه هم داسې یم چې په تاسو کې ډېر د خپلو بیبیانو سره ښه رویه استعمالوم او ښه اخلاق ورسره استعمالوم او حسن سلوک ورسره کوم. دغه حدیث ته چې وکتلی شي
نو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر د زنانو د حق خیال ساتلی او حضور مبارک په اول کې چې کله حضور مبارک مدینه منورې لراغی پیغمبر علیه السلام مبارک اعلان وکړو او وی چې ای خاوندانو تاسو به بیبیانې په یو صورت کې نه وه بیا داسې وي زنانه څه حده پورې بې حیا داسې به ویل چې بې سره شوي وي او خاوندانو خبرې به یې نه منلې بیا ډېرو خلکو د خپلو بیبیانو نه شکایت وکړو عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هم دا خبره وکړه پیغمبر علیه السلام د والو اجازت ورکړو بیا به هر یو خاوند خپله بیبي وهله خو ډېره سخته به وهله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک بیا وفرمایل چې ای صحابه کرامو تاسو بیبیان داسې مه وهئ چې هغوی بیا تاسو نه شکایت کوي والم کوو خو یو طریقې سره چې یو غلطي پکې وي نو د شریعت یو مخالف کار پکې وي نو په نڅ خبره باندې د زنانو بېعزتي هغوی له تکلیف ورکول حضور مبارک دو خبرو نه منع کړی او بله خبره زه به دا وکړم ابو هریره رضی الله عنه مبارک مشهور صحابي دی دی مبارک فرمایي وی چې کوم یو کس چې یو زنانه سره نکاح کوي په دغه نیت باندې چې زه به وله مهر نه ورکوم د زنانو د حق خیال نه ساتي دی مبارک فرمایي چې حضور مبارک فرمایي دغه کس نعوذ بالله زناکار دی اگر چې په حلال نکاح باندې دغه کس نکاح شوی دی او کوم یو کس چې د چا نه قرض واخلي او په دغه نیت باندې واخلي چې زه به دغه کس له دا قرض نه ورکوم حضور مبارک فرمایي چې دغه کس غلګن کس دی او د ګویا داسې یو دی که دغه کس چې اغلا کړي نو مقصد زما د خبرې دا دی چې د زنانو ډېر حقوق دي او حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک فرمایي چې 4 قسمه دینارونه داسې دي چې هغو په خرج کولو کې اله العالمین به هېڅ قسم حساب کتاب د تا سره نه کوي په هغو کې یو هغه دینارو پیسه و چې والدینو باندې خرج شي دویمه هغه چې روژه ماتي دپاره خرج شي او دریمه هغه چې خلک یې د پړشمي دپاره ځان له څه شی تیار کړي په یو شی به ځان نه واخلي او څلورم نمبر هغه پیسه چې یو کس په خپل اهل و عیال خپله بیبي باندې هغه پیسې خرج کړي او د هغې د عزت خیال وساتي اله العالمین د په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।